بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في معرفة التماثل والتداخل والتوافق والتباين بين العددين. وړاندې مسائل برازي تقسیمات بکیږي، نو الته په دې ورثو کې مختلف چې کوم دی جماعتونه به جوړیږي. یعنې چې ښځې پکې دومره دي، لوریانې دومره دي، خویندې دومره دي. بیا چې په دوی تقسیم کیږي نو د دې ښځو عادت ته به ګورې د سړي څو ښځې وي، چې 2 دي، 3 دي. خویندې څونه دي؟ یاره چې 5 دي. لوریانې څونه دي؟ 4 دي. دې منځ کې به نسبتونه ګورو، د هغې د وجې نه به مسله جوړو. نو دا نسبتونه چې ګورو نو 4 احتماله دي. مثال 2 لوریانې دي او 2 خویندې دي، پته ولګي د 2 دا دي او 2 هغه دي، نه دې ته تماثل وایي. کله به دارنګې چې کوم دی تداخل وي، کله به توافق وي، کله به تباین وي. نو دا 4 ونه تا ته درښیي دا عددونه، ځکه په دې مخکې مسایل جوړو. نو دی فرمایي چې په مابین د عددینو کې تماثل العددین. تماثل د عددینو څه ته وایي؟ کون احدهما مساویا للآخر. دی تعریف دی. یو عدد چې د بل سره مساوي وي دې ته تماثل وایي. نو 2 د 2 سره مساوي دي، 3 د 3 سره مساوي دي، 5 د 5 سره مساوي دي. دا تماثل دی. تا حاشیې پکې یو ورکوټې شانته اعتراض ته اشاره کړې ده چې تماثل خو نسبت دی، نسبت خو تغیر د منتسبینو غواړي. نو 3 او 3 خو دا برابر دي، نو څنګه په دې کې تماثل راشي؟ نسبت خو نه راځي. 3 او 3 خو دا یو شی دی. نو جواب یې دا دی چې یو 3 دي، دا خو عدد دی. دلته چې موږ تماثل وایو چې دا عدد په چا کې موجود وي، هغې ته معدود وایي. د یو معدود د دې بل معدود سره چې نسبت الو، دا 4 نسبتونه راځي. عدد چې موجود شي په معدود کې، دی خوا 3 ډوډۍ دي، دی خوا 3 ټیپر دي، نو هغه ډوډۍ بیلې دي او ټیپر بیل دي. اوس دا موجود شول په معدود کې، دا نسبتونه ښیي درته. بیا په دې کې تغایر شته، نو کله به دا تماثل او کله پلان. اوس تعریف د تماثل څه شی دی؟ احدهما مساوي د آخر سره. 5 دا دي ډوډۍ، 5 دا دي ټیپر، 5 دا دي غویان، 5 دا دي ګډان، 3 دا دي، 3 هغه دي. داسې دی تماثل وایي. در اصل کې قوانین د دې دي. نه د دې چې کوم 2 عدده مخکې ذکر شي او داسې تماثل وي، نو هلته به قانون څه وي؟ هلته به قانون دی چې یو د متماثلینو به راخلي، په هغې باندې به مسله جوړی. دا دې دپاره وایو چې مخکې ته عددونه راشي، دا خویندې دي 3، لوریانې دي 3. نو داسې به نه کوې چې دا خویندې هم 3 راولي او دا لوریانې هم راولي، او نه دا پرېږده، بس یو ترې راواله 3. دغه 3 باندې به مسله جوړه کړي، نو چې پته ولګېده دا چې د خویندو څه خبره وه، هغه شانې به د لوریانو هم جوړېږي. نو دې ته ویلی شي چې متماثل کم عدد راشي، هلته به څه کوو؟ قانون دا دی، یو د متماثلینو راواخله، په هغې باندې عمل وکړه، د هغې نه به مسله جوړېږي. دویم عدد تداخل العددین. تداخل دپاره دی 4 تعریفه کیږي. تداخل دپاره 4 تعریفه دي. نو تداخل د عددینو هغه مختلفین، هغه دا دی ان یعد اقلهما، چې پانی کې اقل عدد اکثر عدد لره. یعد معنا کې یعد څه معنا دی؟ یفنیه، معنا یو عدد لږ دی بل ډیر دی. دا لږ عدد چې ته دې ډیر ته متوجه کې، هغه ډیر په دې ختمیږي، هغه ډیر په دې باندې ختمیږي. به طوري مثال یو 3 دي بل 9 دي، دا 3 متوجه که دې نه ہوتا، یو ځل نو 3 نو 6 پاتې شو، بیا نو به 3 پاتې شو، نو برابر شو سره. نو داسې عدد چې تی هغه ته متوجه کې په یو ځل، په 2 ځل، په 3 ځل، دا ورکوټې عدد دا غټ ختموي، باقي پکې څه پاتې کېږي نه. دغه 3 دي چې 9 ته متوجه کې په 3 کرته نو ختموي، خو که دا 3 ته 10 ته متوجه کې نو 10 خو نه ختموي، هلته به یو پاتې کېږي. نو یو تعریف د تداخل دا دی چې د اقل متوجه کې اکثر ته نو اکثر دا ختموي، پانی کوي. دویم تعریف او نقول یا داسې وایه هو ان یکون اکثر العددین منقسما علی الاقل. د اکثر که موږ په د اقل تقسیم کو نو قسمتا صحیحتا د هغې نه تقسیم صحیحه راځي.
دویم تعریف دا دی اکثر ته منقسم که په عقل باندې نو د هغې نه به قسمت صحیحه راځي 9 تقسیم که په 3 باندې برابر تقسیمیږي نو 12 تقسیم که په 4 باندې صحیح تقسیمیږي نو 16 تقسیم که په 4 باندې صحیح تقسیمیږي نو پته لګي دې منځ کې تداخل دی 2 تعریف شول دریم تعریف او نقول هو د عدد اقل تداخل دی ته وایو چې ان یزید علی الاقل سوا کې په د اقل باندې مثله دغه مثل سوا کې او امثاله یا دغه امثال وسره سوا کې فیصابی الاکثر اکثر سره برابریږي د دې مثل سوا کې د امثال یو دی 3 شپږ په دې 3 باندې مثل سوا کا نو 2 2 3 چې راولې شپږو سره برابر شونو 3 او 9 تداخل دی 3 دی یو ځل په 3 سوا کا شپږ بیا په 3 سوا کا 9 ته ورسېدنو 3 او 12 دی منځ کې تداخل دی امثال په سوا کا 3 بیا چې 3 په سوا کې شپږ بیا چې په 3 سوا کې 9 بیا چې په 3 سوا کې نو 12 نو تا په امثال سوا کړی نه هغه سره برابرېږي نو یا دا چې دغه عقل باندې ته د هغې مثل یا په امثال سوا کې د اکثر سره برابر شي څلورم تعریف یا داسې ووایو ان یکون الاقل جزءا للاکثر دا عقل دا به جز وي د اکثر دپاره معنا دا ده چې د عقل به جزء صحیحه وي د اکثر دپاره وجه دا ده مخکې دوی چې تقسیم په برابر راځي نو یو قسم یې دام دی نو مثال ذکر کوي مثلو 309 دی هغه 4 ونه تعریفونه په 300 په 9 کې تا ته می ذکر کول چلولی شي دې ته ویلی شي تداخل ښه دا خو تعریف ذکر کوو مونږ ته پکې څه پیدا ده مونږ دا شی څه دپاره ذکر کوو نو وروسته چې مونږ عادات ګورو او تداخل پکې راشي نو هلته به مونږ بیا دا کوو چې اکثر د متداخلینو به اخلو د عمل دپاره قانون دا دی اوس مثال په طور یو طرف ته پاتې شوي دي 3 بل طرف ته پاتې شو عدد چې نو ته به 3 نه اخلې دا چې راواله په دې باندې عمل وکړه 3 پکې پخپله معلومیږي 3 او 9 دي 3 پرېږده 9 راواله په هغې باندې عمل وکړه د هغې چې حصې معلوموي 3 پخپله معلوموي د دویم قسم کې چې متداخل دی قانون چې مخکې چلو نو موږ به پکې هلته رالو اکثر د متداخلینو به راخلو د عمل دپاره په هغې به عمل کوو د عقل به پخپله سیز معلومیږي دویم قسم توافق العددین توافق د عددینو دلته خو د یو ټکی ذکر کوي خو حقیقت کې دا توافق چې راوالې دا مخکې د تداخل چې کوم 4 تعریفونه او دا 4 ونه تعریفونه د توافق هم دي خو منفي کوي به دا 4 ونه تعریفونه دا د توافق دي خو منفي کا خجی تداخل په تعریف کې تاسو هغه دا دی چې ای يعد اقلهما الاکثر عقل باندې ته چې کوم دی متوجه کې اکثر ته نه اکثر پانی کوي ختمی دلته به توافق کې دی چې ته عقل متوجه کې اکثر ته هغه به نه پانی کوي هغه به نه ختمی څه به پاتې کېږي بطوري مثال یو طرف ته 8 دي بل طرف ته 6 دي اته یو ځل متوجه کا 6 ته 12 به پاتې شي بیا متوجه کا 4 به پاتې شي یعنې ختم یې نه کړه څه دې پاتې شول نو دې ته توافق وایي چې د عقل متوجه کې اکثر ته نه اکثر نه پانی کوي دویم تعریف او نقول دی التوی منفی کا اب داسې وایي چې د اکثر ته منقسم کې په د عقل باندې قسمت صحیحه به نه راځي په تداخل کې خو راته دلته چې اکثر منقسم کې په عقل باندې قسمت صحیحه به نه راځي 20 منقسم کا په 8 باندې قسمت صحیحه نه راځي 2 خروغ رسیږي 16 4 پاتې کېږي نیمه یې به دریم تعریف د الته ذکر کوو چې په د عقل باندې ته مثل او امثال سوا کې مساوي کېږي به د اکثر سره نو توافق به دی چې دلته مثل امثال سوا کې نه برابرېږي منفي کا 8 باندې ته مثل سوا کا 16 امثال په سوا کا نو 24 ته برسي 20 مینس کې بیا پاتې شو نو دریم تعریف تا ته ذکر کوو په توافق کې تداخل کې چې په د عقل باندې مثل امثال سوا کې اکثر سره برابرېږي توافق کې به نه برابرېږي څلورم تعریف تا ته ذکر کوو چې دا به د هغه دپاره جزء صحیحی عقل به د اکثر دپاره جزء صحیح وي توافق کې به دی چې جزء
د عقل به د اکثر دپاره جزې صحیحه نه وي. دا 5 واړه دلته ویلی شي منفي 4 واړه. 5 به ورسره یو ځای کې ابه داسې ووایي چې توافق دې ته وایي چې درېمګړی عادت شته چې دا دواړه پانی کوي. دا 4 تعریفونه چې کوم د تداخل وو همدقه تعریفونه د توافق دي خو منفي بیا کې. 5 ته به راواوړې هغه دا چې هلته خو د عقل اکثر نه پانی کوو، په تداخل کې خو پانی کوو، په توافق کې عقل اکثر نه پانی کوو. خو 5م تعریف دا دی چې یو درېمګړی داسې عادت شته چې ته متوجه کې د عقل هم پانی کوي د اکثر هم پانی کوي. مثال په طور مې ذکر کو 8 او 0 نو د 8 خو 0 نه پانی کوي خو درېمګړی شته هغه درېمګړی 4 دی 4 راواله 8 ته متوجه کوي یو ځل 4 بیا 4 ختم کړنو دغه 4 راواله یو ځل متوجه کوي 20 ته نو 16 بشي بیا متوجه کوي نو 12 بشي بیا متوجه کوي نو 8 بشي بیا متوجه کوي نو 4 بشي شی ختم کنو. نو پته لګي د 4 ته ویلی شي موافقت، دې ته ویلی شي وفق. هغه عادت چې دا دواړه پې پانی کیږي هغې ته ویلی شي وفق. ښه جي نو دلته په توافق کې د خبره وکړه 5م تعریف چې درېمګړی عادت دی چې دا دواړه پانی کوي نو موږ هغې ته موافقت وی او دغه درېمګړی عادت چې دا دواړه پانی کوي هغې ته وفق وی. ښه نو چې وفق وی اوس قانون ته راشو. اوله کې تماثلو هلته د قانون ذکر کو احد المتماثلین به راخلو د عمل دپاره. متداخلین کې د قانون ذکر کو اکثر د متداخلینو راخلو د عمل دپاره. دلته وفق به راواخلي د عمل دپاره. وفق دلته به وفق راخلي د هغې به عمل کې تا ته مسله جوړیږي. نو توافق د عددینو الله يعد اقلهما الاکثر چې دا اقل به اکثر نه پانی کوي البته ولکن يعدهما عدد ثالثون یو درېمګړی عدد چې هغه دا پانی کوي که 8 مع 20 لکه 8 د 20 سره وګوره تعدهما 4 دا چې کوم د ختمي 4 نو فهما متفافقان بالربع دې ته ویلی شي موافقت بالربع دا کې موافقت بالربع دی. وجه دار چې لأن العدد العاد هغه عدد چې دا دواړه ختمي دا 8 او دا 20 نو دا 4 دي مخرج لجزء الوفق دا مخرج د جزء د وفق د پاره دی چې هغه ربع ده. څلورم مو ذکر کو تباین دا چې کوم 5 خبرې دي هلته وکړې دا تمام د دې تباین سره ویلی شي خو منفي. 2 عددین راغلي دي چې 2 عددین راغلي دي به طوري مثال یو 9 او بل 10 یو 4 یو 5 یو 6 یو 7 یو 8 یو 9 دا عددونه دې ته موږ تباین وایو. ولې تباین وایو؟ هغه ځای نه شروع شه. تباین هر هغه 2 عددین دي که ته په دې عقل باندې دا چې کوم دی متوجه کې اکثر ته اکثر نه پانی کوي. اکثر منقسم که په دې عقل قسمت صحیحه به نه راځي. په دې عقل باندې مثل امثال سیوا کا اکثر سره برابریږي. د عقل به د اکثر د پر جزء صحیحه نه وي. دا 3 تعریفونه د تداخل منفي لګولی شي د تباین سره. دی خوا چې کوم دی د توافق تعریف دی کو چې یو درېمګړی عدد وي چې هغه موږ متوجه کو دا دواړه پانی کوي دا د تباین سره ولګوه منفي. چې درېمګړی عدد نشته چې موږ متوجه کو دواړه پانی شي. 9 او 10 دی درېمګړی عدد نشته ځکه عدد چې دوی حسابوي دا د 2 نه حسابېږي 1 ته عدد نه وي. د دې وجې نه ته نشي ویلی چې یو به راولو دا به 9 ته متوجه کو په 9 کرتې نو ختم به کی. دا یو به راولو 10 ته متوجه کو په 10 کرتې هغه ختموي که نه ختموي دلته عدد پیدا نه شولی. او ته خو چې تباین کې به داسې عدد نه وي دلته خو یو پیدا شو نو یو ته دوی عدد نه وي. یو ته عدد نه وي. وجه دا ذکر کوي چې نور کلام د اقلیدوس دی خو مختصر ټکی عدد دوی وی نسب د مجموعی د حاشیتینو ته اما قریبتین و اما بعیدتین عدد دیتا وی. نسب د مجموعی د حاشیتینو دیتا عدد وی. لاندې طرف او بر طرف چې جمع کې دیتا به عدد وی. 3 دی دا عدد دی لاندې 2 دی بر 4 دی 2 او 4 6 نیمه که 3 به ترې راوځي دیتا عدد ویو. 4 عدد دی لاندې 3 بر 5 جمع که 8 نیمه که 4 ته راوځي. دارنګه 5 عدد دی بر 6 لاندې 4
چی او 4 جمع کا 10 نیمه کا 5 ته راوځي 7 عدد دی بر 8 لاندې چی جمع کا 14 نیمه کا 7 ته راوځي نسب د مجموعی د حاشیتینو ته عدد وی دا می تا ته مثال ذکر کو د قریبتینو بعیدتین هم ویلی شي 5 لاندې حاشیه د بعیده یو 4 نږدې ده 3 تی بعیده ده اخوا د 5 نه چې او 7 دی 7 نه بعیده ده نو دا بعیدتین جمع کا 3 او 7 جمع کا 10 نیمه کا 5 ته راوځي نو عدد دی ته وی نسب د مجموعی د حاشیتین اما قریبتین و اما بعیدتین دا عددو ایک ته چې راشو د ایک د پاسه خو دوش دی نو لاندې خو ته بل نشته نو څه سره جمع کو چې دا نیم کو دا غینه عدد راوباسو نو د دې وجه نه ایک ته دوی عدد نه وی خجینه چې نه وی نو 9 او 10 کې موږ وی تباین دی هغه څلور تعریفات چې ذکر کول منفي دی سره ولګو بیا دې چې کوم دی د توافق دپاره چې یو درېمګړی عدد و هغه چې تا متوجه کوو دا د پیپاني کول نو هغه ته متوافق وی په تباین کې درېمګړی عدد هم نشته چې هغه ته متوجه کی او دا پیپانی کې ځکه په 9 او 10 کې داسې درېمګړی عدد نشته چې موږ 9 ته متوجه کو چې دام ختم کی او 10 ته متوجه کو هغه هم ختم کی نو په دې 9 او 10 کې تباین دی په 8 او 9 کې تباین دی خجنو دی فرمای تباین بس ته ویلی شي الله يعد العددين چې نه ختمي دغه دوانه عددین معا عد ثالث دریم عدد ثالث دریم عدد نشي ختمولی که 9 مع 10 لکه 9 او 10 چې ووایو جدا د تباین مسله وه قوانین د زده کول په متماثلینو کې موږ اغستو احد المتماثلین تداخل کې د اغستو اکثر د متداخلینو توافق کې د اغسته وفق د عدد او څلورم عدد د تباین چې راشي هلته به څه کوو کل احد دلته به دواړه اخلي د عمل دپاره بیا په هغې باندې عمل کوو تر دې پورې تا ته څلور نسبتونه وښول اوس وړاندې بله خبره کوي طریق معرفت الموافقة والمباینه څلورو قسمونو کې د تماثل نه ذکر کوي تداخل نه ذکر کوي وایي دا ځکه نه ذکر کوي دا واضح دی او د دې دو په دې منځ کې چې موافقت دی او مباینت دی لږ چې کوم دی خفا ده نو د هغه تذکره کوي دا موافقت او مباینت دا به څنګه معلومو نو موافقت او مباینت دا دی چې ته اقل اکثر ته متوجه کوه مرارن بعد مرارین که چېرې په عدد باندې برابر شول پته لګي وفق دی په عدد برابر نشول بیا تباین دی شل او اتو دا اته چې تا متوجه کړه شلو ته نو څونه پاتې شول 12 دا اټو ته بیا متوجه که 12 ته څونه پاتې شول 4 اوس دا کم شو 8 سیوا شو اوس دا 4 د 8 ته متوجه که یو ځل نو 4 چې تینا ته وغورځول یو ځل بیا یې متوجه که ته نو 4 په 4 کې برابر شوي دې ته موافقت وي پته لګي موافقت دی په 4 کې مباینت نشته دارنګې به توري مثال 4 دی چې کوم دی چې ته هر عدد ته متوجه کې ستا خوښه ده 4 دی 18 ته متوجه که یو ځل 4 متوجه که نو هغه به چې کوم دی 4 ته وغورځوه بیا څلور کرته چې ورته متوجه کې نو 16 به ترې لاړ شي نو 2 به پاتې شي 18 کې اوس هغه کم شو دا 4 زیات دی اوس دا 2 دی څلورو ته متوجه که نو چې دې ته د متوجه کړو 2 به ترې وغورځېږي نو 2 په 2 برابر شو نو دا موافقت بالنسب شو دا موافقت بالنسب شو نو چې په کم سیز پاتې کېده نو هغه ستا خوښه ده 26 ته به توري مثال ته چې کوم دی متوجه که 5 نو یو ځل 5 بیا 5 بیا نو 25 ته لاړ شي نو اخوا پاتې شو 1 راواله دی 5 ته متوجه که یو ځل ته 1 بیا 4 کرتی چې ته نه 5 نه وغورځې بیا به یو په یو برابر شي چې یو په یو پاتې شو دا مباینت دی هر یو ده ته متوجه کوه چې دا کم شي بیا هغه ته متوجه کوه اخیره کې که دا پاتې شي 2 په 2 موافقت بالنسب دی 3 په 3 موافقت بالثلث دی بالربع دی بالخمس دی بالثمن دی بالتسعه دی بالعشر دی د دې نه په بره تا ته وي هلته په جز سره تعبیر کو موافقت په 11 کې راغی بجزء 11 موافقت په 14 کې راغی بجزء 14 موافقت په 14 کې راغی بجزء 16 موافقت راغی او که یو په یو پاتې شو بیا مباینت دی
نو دی فرمایي چې وطریق معرفة الموافقة والمباینة موافقت او مباینت چې پیژنې بین العددین المختلفین هغه دا چې اینقص من الاکثر کم بکې د اکثر نه بمقدار الاقل په مقدار د اقل سره د اقل د اکثر نه کموا من الجانبین د اقل ته متوجه کړه اکثر د کم کو هغه اکثر ته نه کم شو اوس د اکثر دی ته د اقل ته متوجه کړه اخو کم شوي دي من الجانبین مرتن یو کرتی او مرارا حتی اتفقا او بگورو کدا متفق شو پی درجة واحده نو فإن اتفقا پی واحد که پی یو که موافقت راغی نو فلا وفقا اوس دا تباین دی فلا وفقا بینهما و ان اتفقا که متفق شو پی عددین د یو نه علاوه په دو کې په دریو کې نو فهو متوافقان بیا ته موافقت وایو بذلك العدد نو ففي الاثنين چې که په دو کې برابر شوي نو موافقة بالنصف وفي الثلاثة په دریو کې برابر شوي نو موافقة بالثلث وفي الأربعة څلورو کې برابر شوي نو موافقة بالربع هكذا موافقة بالخمس موافقة بالسدس موافقة بالعشر دا په ما وراء العشره او چې د لسو نه اخوا په یولسو کې په دولسو دیارلسو کې موافقت راغلی یتوافقون بیا به هلته داسې وایي چې دا موافق دي بجزء منه اعني موافقت پس کې بجزء 11 دارنګې بجزء من 11 په یولسو کې موافقت نو ته به داسې وایي موافقت راغلی بجزء من 11 وفي 15 که موافقت په 15 کې وي نو هلته بیا موافقت دی بجزء من 15 فاعتبر هذا هم داسې وایي ځان له قیاس وکړو